أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. نرانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 52-53 دوا آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. اس دے آیات کے اللہ رب العزت فرمائی ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی مشړه تو هغه کسان چې د هغوی خپل رب رابلې سحر او ماښام. نو اوس دې نه چې نو الله رب العزت یو قانون او اصول بیانوي. قانون او اصول چې دی نو هغه دا دی چې دنیا کې دا نظام دا د ډېر مخکې نه چې دی نو هغه رایج او روان ولو چې خلکو به د خلکو چې نو هغه قدر او قیمت دا به په دې وجه باندې کولو چې چا سره به مال او دولت ولو، بلکې د ډېرو خلکو چې نو هغه نظریه دا وه چې څنګه دا نور حیوانات دي نو دقه شان په دغه حیواناتو کې یو حیوان چې دی نو هغه انسان هم دی، خو صرف انسان کې چې نو هغه فرق دا دی چې دا انسان د دغه نورو حیواناتو نه لکوټې قابل دی. نو د دې په وجه باندې د چې نو حاکم او دا نور حیوانات چې دی نو دی خپل محکوم جوړ کړی دي. نو چې کله د یو قوم دا عقیده او نظریه وي چې انسان چې دی نو هغه دا د نورو حیواناتو په شانتي هم یو حیوان دی، نو د دغه قوم به بیا د دغه خلکو به بیا دا نظر چې نو هغه واضح دی چې دی چې څنګه چې کم سړی بیا په دغه کې په ښه طریقې سره خپل خېټه چې دی نو هغه پاللی شي، دنیا ګټلی شي، رزق ګټلی شي، جدا د ټولو نه بهترین انسان دی. څنګه چې د ځناورو حساب و دغه نظریه باندې چې دی نو هغه انسان ته هم کتلی شولو او په دې باندې قرآن چې دی نو هغه ګواه دی. سورت هود کې د حضرت چې نو هغه نوح علیه السلام متعلق د هغې کې چې نو هغه دغه خبره راغلی وه چې نوح علیه السلام ته چې نو هغوی ووی چې مونږ ستا سره څنګه کینو انؤمن لک واتبعک الارذلون، مونږ په تا باندې څنګه ایمان راوړو ځکه چې په تا باندې کم کسانو ایمان راوړی دی نو دا خو د وخت چې دی نو هغه د ټولو نه ذلیله کمزوري خلک دي. اوس د هغوی د کمزورۍ او د ذلیلوالي صرف دغه یو وجه چې د هغوی سره مال او دولت نه و. بیا دا قانون او دا طریقه دومره رایج شوله چې باقاعده په خلکو کې دا خبره چې دی نو هغه متعارف شوله چې د کم انسان د ده به چې دی نو هغه معیار اوچتېدو کمېدو نو دا به د دنیا په اعتبار سره او که تاسو خیال کړی نو اوس هم دغه نظام دی. کم سړی چې مالدار وي خلک ورسره غم هم کوي، خادي ورسره هم کوي، اگر که هغه د چا نه کوي خو ټول خلک وله ځي. چا سره چې مال وي خلک یې په هر شي کې حسابوي. کم سړی چې غریب وي مال ورسره نه د عهدې مالک نه نو په خپل خلک هم د هغه سره غم خادي چې نو هغه نه کوي، بلکې بیا دومره پورې دا خبره متعارف شوله چې خلکو به وی چې د انبیاء علیهم السلام هغه کسان تابعداري کوي چې کم چې نو هغه ناچاره خلک دی. دین اسلام باندې هغه خلک چلیږي چې کم خلک چې نو هغه ناچاره دي. تاسو ګورئ چې کله حضور علیه السلام چې نو هغه مبعوث ولو الله رب العزت چې نو هغه پیغمبري ول ورکړه، نو په دغه وخت کې هم بیا چې نو هغه څه کسان هجرت کړو. بیا چې حضور علیه السلام کله خطوط شروع کول خلکو له دعوت چې نو هغه ورکولو، نو هرقل بادشاه چې د قیصر چې نو هغه یادېدو د روم لوی بادشاهت وسره،
نو دغه چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورسېدو خطوت ورسېدو نو د هغوی چې نو هلته نه بیا هغه کسان راغوښتو هغه وخت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نو ایمان لا نو راوړی نو دی چې هم کله د هغوی راغوښتو چې د عرب څخه کسان تجارت نه راغلي دي نو په هغې متعلق د حضور د صفاتو متعلق چې تپوس کولو نو یو تپوس چې وکړو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې چې دا ایمان راوړي نو دا کم خلک دی نو باغې کې بخاری کې مشته ټول کتابونو تاریخ ټک دی احادیث کتابونه هم دی نو باغې کې دا ویلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کم خلک ایمان راوړي نو دا زموږ د ټولو نه کمزوري خلک دی د دوی سره چې نو هغه سمالي حیثیت یې دی چې نو هغه نشتی نو الله رب العزت چې څومره انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مبعوث کړي نو د دې د پاره مبعوث کړي چې دغه تمیز د خلکو د میز نه چې نو هغه ختم شي انسانیت دا چې نو هغه په اعمال او په اخلاق باندې چې نو هغه دی انسان د اعلی مقام کېدل اعلی درجه کېدل د په عمل سره کېږي او په اخلاق سره په مال سره چې نو هغه انسان د انسان کېږي چې نو هغه نه اوس هم تاسو ګورئ د دې دور عیسایان او یهودیان دا غوي کوم دا خبره ده کم چې تور عیسائی وي نو که خیال تاسو کړه تور عیسائی سپین عیسایان چې نو هغه په خپل ګرجه کې عبادت ته هم نه پرې دي دا غوي سره چې نو هغه غم خادي او سره هم نه کوي رښتې چې نو هغه سره هم نه کوي بلکې دومره پورې چې نو هغه هم د وسمو ګوره تاریخ دا ګوان دی بلکې دا غوي په د سپینو په هغه کې د تور علاج هم دا غوي په هسپتالونو کې نه کیږي او چې کله ایمان راوړي نو د ایمان نه وروسته د دواړه بیا په یو درستخوان باندې په یو پلیټ باندې یو مجبه باندې بیا کینی دا د ایمان چې نو هغه او د اسلام او د الله د پیغمبر تعلیمات دادي نو دی هم د قشانت وکړه د آیات شان نزول هم د لیکل د ډیر شی واقع چې نه په کې لیکل دي نو په دغه کې چې هغه یو واقع د لیکل ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې نو خواته بلال رضی الله تعالی عنہ صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ دسه دا فقرا صحابه چې نو هغه ناس ولو د مکې چې نو هغه سره اثار رال حارث بن نوفل رالو دغه شان چې نو هغه ابن ربيعه رالو ربيعه چې نو رالو دا عتبه رالو دسه نور چې نو هغه کفار سرداران رالل او ابو طالب صاحب ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام ترته چې نو هغه دا خبر وکړه چې مونږ بستا د اوراره محمد صلی الله علیه وسلم خبرو منو د مجلس ته بلاړ شو په مجلس کې بولکینو د خبرې باندې مونږ غور او فکر وکړو خو بشر د دې چې د خلک د ځان نه لري کی دا خو یا هغه کسان دي چې زمون غلامان پاتې شي ولو یا دا هغه کسان دي چې مونږه آزاد کړي یا هغه کسان دي چې د دوی گزاران خو زمون د کور پچی ډوډۍ باندې شوی دی نو زه دا غریب خلک به هم په یو مجلس کې ناست یا مونږ به هم په دغه مجلس کې چې نو هغه کینو دی ته هم د الله پیغمبر خبره کوي مونږ ته هم کوي بلکې یو روایت کې چې نو هغه تفسیر خازن لیکلی په هغه کې یو کې دای هم ذکر کړي چې دی ته د الله پیغمبر چې نو هغه شک یا مونږ ته به مخ کړي نو الله بچنه نو هغه مونږ دا کېږو نو دا کله چې دا خبره وکړه نو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول د صحابه خو چې نو هغه ستا شیدان دي دی خو تاسو سره کامل محبت دی او دغه کامل محبت په جوانی ک تاسو دوی ته د خبرو کې صحابه په خوشاله قبول کړي خو کدال لوی خلک چې نو هغه دوی ایمان راوړي نو فایده به ډیره وشي د دوی سره دښمنی چې نو هغه به ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم سیدنا دی ورته په دې تاسو زمونږ سره چې نو کتابت وکي لیکل وکي چې موږ مجلس له راځو دي سی بشي څنګه چې نو هغه یو روایت کې سره دام جمله هم ده نو پای کې چې څنګه حکم وشو په دغه کې الله جل جلاله دا آیاتونه چې نو هغه راولېګل ولا تدرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تو مشړه هغه کسان چې دا غوي خپل رب را بل سحر او ما خام نو چې کم دا غوي او دې سينو را بل نو صد پر یریدون وجه دې د الله رضا د پاره چې نو هغه ناشتي نو گویا انسان چې نو هغه عمل ول الله پاک ظاهر کو چې يدعون ربهم بالغداة والعشاء سبېګا سبا سحر او ما خام یعنی هر وخت چې نو هغه دوی د الله په عبادت کې مصروف دي او دویم انسان باندې چې نو هغه داول لګول شي داغه په نیت سره په اخلاص سره
نو الله رب العزت دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین اخلاص هم ظاهر کولو یریدون وجهه چې دی صرف او محض د الله رضا چې دی نو هغه شرط دی او زړه سیزو اخلاص د زړه سره تعلق سره دی او زړه چې دی نو هغه د باطنی حکم دی الله خپل پیغمبر ته چې د دې ته مکلف نه ظاهر کې چې نو هغه دی وګوره د قکی هم او دی نو ته دی چې نو هغه مشړه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیهم من شیء نشته د چې نو تا باندې د دې چې نو هغه صحیح حساب داینه او ستا حساب چې نو هغه په دې باندې نشته دې چې نو هغه ستا د اخلاص د الله سره تعلق دی نو بده د صحابه باندې سره نشته د صحابه په دغه ډړه کې چې کم اخلاص نه نو دغه تاسو نشته دیو معنی چې نو هغه معرف القرآن کې دویمه توجیه دغه ذکر کړي ده چې بده حساب هم کې چې دا چې نو هغه ضمیر دی دا هم ضمیر چې دی حامیم او علیهم کې چې دا کم ضمیر دی حامیم نو د دین وچ نه نو کفار مشرکین مراد دي د ضمیرونه چې نو دا غوي ته راځي دي بیا په دغه صورت کې دی نو هغه معنی دا شول چې ما علیک من حسابهم الله خپل پیغمبر ته چې د دې کافرو پتا باندې سزا مواري چې دی نو هغه نشته کدی ایمان راوړو ایمان قبول کړو فبها که ایمان را نوړو ایمان قبول نکو ستاد ذمه چې کم کارو تاور تا خپل دعوت ورسو دته د الله پاک د طرف نه پیغام چې هغه ورسېدو پس ندین کوز دی دغه ایمان نه راوړي ستا خبره نه مني د الله وحدانیت اقرار نه کوي نو پتا باندې د دې چې نو هغه از ذمہواری نشته ځکه دې مو ایمان راوړي جو را دی وړي او کنه راوړي جو نه دی راوړي ځکه د ایمان راوړل او نه راوړل ایمان نصیب کول او نه نصیب کول دا د الله سره چې نو هغه تعلق ساتي د ستا په اختیار کې نه نو پتا باندې د دې دغه ذمہواری چې نو هغه نشته تاسو خپل کار وکړلو فتدردهم فتكون من الظالمين کچرته تا دی لری کړل ودی شړل نو تو بشه د کمی کون کونه ظالم ما تاسو مخ کې ویلو پیغمبر پشان کې چې نو هغه د سیمانه نشي کولای که خیال مکړه سورته بقره کې آدم علیه السلام د قصې نه هغه زنه په بار دا ویم ځکه ظلم ویل کېږي په لغت کې وضع شیء فی غیر محله ته یو شی یو زیوی او خلک بل ځای کړي ما تاسو دلته مثال وملو مسواک چې نو هغه وهل و دې سره چې نو یو مز په او یا ثواب دی خو کوس په مسواک باندې یو سړی ملاګرای خلک اکثر دې په استعمال کوي یا په مسواک چې نو پاغه باندې پرتګا خچي ظلم دی دا د دې لپاره نه دی وځي شي پنځ نه نو هغه د لیکلو لپاره دی مونږ په پرتګا خچو ظلم دی دا د دې لپاره چې نو ان دی نو لغت کې ظلم مې لیکيږي وضع شی فی غیر محله په غیر محل کې یو شی چې نو هغه استعمال نو دلته به هم چې نو هغه دقه بشي یعنی تو به چې نو هغه نه انصافي وکي څنګه وشي نو هغه نه انصافو کې به بده شي چې دغه کسان چې الله بیګا سبارا بلی نو بکار دا چې توی خپل قربت ورکې ځان ته رانږدې کی او کم کسان چې دغه الله نه را بلی د الله وحدانیت اقرار نه کوي چې داسته د مجلس نه لري شي نو دلته به هغه الټ وشي چې کم د نږدې کولو لایق ول هغه لري شول کم چې د لري کېدلو لایق ول هغه نږدې شول نو ځکه الله وایي فتدردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الله دقه شانته مونږ چې نو امتحان الو په بعض سره د مالدار په غریب سره د غریب چې نو هغه په مالدار سره الله نظام چې نو هغه دا پیدا کړی د قشانتي او څنګه نو وس دغه چې دی خو مال زمونږ سره ډیر دی او دې زمونږ سره ډیر دی او خلق زمونږ چې نو هغه ډیر خیال ساتي نسب زما اوچت دی نو دا دې ته ولې دا مقام ملاو شو دا خو څوک د حبش نه راغلی دی څوک د روم نه راغلی دی څوک د یو ځای نه او څوک د بل ځای نه او دومره مقام او درجه ورته میلاو شو چې په جنت کې د دوی د خپو کشارې اورېدلی کېږي دومره مقام ورته میلاو شو چې په دنیا کې به د جنت زیری راځي دومره مقام ورته میلاو شو چې په نو هغه فرشتې راځي او سلامونه ورته کوي نو الله وی د قشانت مونږه ازمیخ چې نو هغه کو د خلق وای چې دا ټول شزونه تعلق دا چې نو د مال سره ساتي نه د مال سره نه د اعمال او د اخلاق سره چې نو هغه ساتي نو ځکه وای کذال د قشانت فتن بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا د مونږ یو او الله چې نو هغه د دې چناو وکړلو الیس الله بعالم بالشاکرین نو دغه اعتراض الله جواب ورکو آیت نو الله ته پته نه الله خپوانه ده په شکر گزارو باندې
ولی نه ضرور نو الله ته پته ده چې دا شکر گزار دي دی د الله تابعداري کون کې نه دی د الله چې نو هغه عبادت کون کې نه او چې څوک د الله تابعداري کوي د الله چې نو عبادت کې د الله حکم مني الله رب العزت هغه خلق له مقام او درجه ور کوي نو ځکه الله دغه غلط دغه رؤسا دغه چنانو صاحب عہده دغه چنانو صاحب النسب دا خلق الله پرې خودل او دغه خلق چنانو الله پاک د خپل دین د پاره چنانو هغه چناو کو نو دا د خپل ځان باندې الله احسان غني چې الله رب العزت موږ د خپل دین د پاره چنانو هغه منتخب کی زمونږ سره ټیم الله پاک د خپل قران د خپل حدیث د پاره چنانو هغه واخلي دا د الله په خپل ځان باندې چنانو احسان غړل دي او چې په دې شکر ادا کو نو ان شاء الله الله پاک براله مزید هم د دین ته کار چنانو هغه توفیق راکړي الله دې موږ ټول قبول کړي ولا تطرد الذين او مشرع کسان يدعون چرابل ربهم اخبل رب الغداة سحر والعشي او ما خام يريدون وجهه غاړي چې نو رضا د الله ما عليك من حسابهم نشته تابانه د دوی له حساب نه من شيء انسس یعنی سزمواري وما من حسابك او نشته استاد حساب نه عليهم بتيبار من شيء انسس یعنی زمواري فتدردهم پس کچریت وشړ دوی لرا فتکون نو پستو بشی من الظالمین دنا انصاف کون کنا وکذالک او دغشان فتن واز میلو منگا بعضهم بعض لرا ببعض پا بعض باندی لیقولو د پاردنی چی اوائی اها اولائی آیهم دادیم آغا کسان من اللہ چی احسان کرد اللہ پاک علیہم پا دیبانی من بیننا زمان پا موجود گئی کی علیس اللہ بی اعلم بالشاکرین آینا دے اللہ خپوا په شکر گزارو باندې